نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. عائشة رضي الله فرمای: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ محدثين دې تشریح داسې کوي، راغی یو ورځ نبی علیہ السلام وایي ماته نبی علیہ السلام وی فرمایل: یا عائشة، ای عائشة، هل عندكم شيء؟ ستاسو سره د خوراک څه شی شته؟ نو قالت عائشة رضی الله فقلت: یا رسول الله، ما عندنا شيء. یعنی کور کې د خوراک څه شی نشته. نو قال نبی علیہ السلام وفرمایل: فإني صائم. بس چې څه نشته نو زه روژهدار یم، یعنی ما روژه ونیوله. قالت عائشة، عائشة رضی الله فرمای چې نبی علیہ السلام ووتو نو د هغې نه وروستو فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فأهدیت لنا هدیة. مونږ ته چا تحفه راوړه. او جاءنا زور، یا څوک مونږ ته ملاقات لا راغی او د هغې سره څه هدیه د خوراک د ځان سره راوړه. نو قالت عائشة رضی الله وایي: فلما رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو قلت، ما ورته وویل: یا رسول الله، اهدیت لنا هدیة او جاءنا زور. نو ما ورته وویل: یا رسول الله، ته چې ووتې نو د هغې نه وروستو چا څه هدیه تحفه راوړې ده، یا څوک ملاقات له راتو نو هغو د ځان سره څه په لاس کې راوړي دي، او ستاسو دپاره مې څه پټ کړي دي، یعنې یخودي مې دي. وقد خبأت لك شیئا، مونږ ته وخوړه او تاسو دپاره مې څه لږ غوندې څه ایښودي دي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل: ما هو؟ وښایه څه دي؟ نو قلت: حیث. قال: هاتیه. فجئت به فأكل ثم قال. عائشة رضی الله فرمای ما وویل: حیث دی. حیث دا یو دغه جوړیږي لکه کجورې او غوړو کې، دغه کې نه د اروا په شان یو شی جوړ شي. نو قال نبی علیہ السلام وفرمایل: ته راوړه چې زه وینم. فجئت به، نو ما چې راوړو نو وی خوړو. نو بیا نبی علیہ السلام وفرمایل: قد كنت اصبحت صائما، یعنی ما د سحر نه د روژې نیت کړی و، روژه مې نیولې وه، خو دغه خوراک میلاو شو نو ما روژه ماته کړه. یعنی نفلي روژه وه، نو په نفلي روژه کې امیرو نفسه، یعنی هغه ماتولی شي، سړي ته اختیار وي. یو خو حق روژه، فرض روژه، یو فرض روژه او یو نفلي. نو فرض روژه کې دا صورتحال نه جوړېږي، سړی نشي ماتولی. او نفلي روژه چې ده نو هغه په هغې کې امیر نفسه، خو بیا به قضا راوړي، ځکه چې لزم النفل بالشروع. نو قال طلحه رضی الله فرمای: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث. وی چې دا حدیث ما مجاهد ته بیان کړو. مجاهد وی: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضأها وإن شاء أمسكها. نو مجاهد وی دا داسې یو مثال لري لکه یو سړی څه خیرات کوي، د خپل مال نه څه صدقه ورکوي. دی غواړي چې زه د خپل مال نه څه صدقه ورکړم، نو که خوښه شي وردي کوي او که خوښه نه دي ورکوي، د هغه خپل اختیار دی. دغه مثال د نفلي روژې دی. که سړی غواړي پوره کولی شي، که سړی غواړي نو ماتولی شي، خو بیا به قضا راوړي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین.